او چاچی یهودیانو عیسایانو سره دوستانه وساتله یارانه نو دی به د هغې نه کم مؤمنان هر مسلمان سره به دوستانه نه ساتي. د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې سورت مائده 51 نمبر آیات نوالی تر 56 نمبر آیات پورې لایک کړئ او شیر کړئ د الله د رضا دپاره. ویډیو اخره پورې ګورئ. کم مؤمنان هر مسلمان سره به دوستانه نه ساتي. ای ماته وګوره ماته تر څو دې ویډیو تر اخره پورې کتلی نه اورېدلی نه هسې به دې سمجھ کې نه راځي. ویډیو اخره پورې وګوره او لایک یې کړه او شیر یې کړه. دا هم درته الله بیانوي کم مسلمان سره به دوستانه ساتي. الذین هغه دي یقیمون الصلاة چې پابندي کوي د مانځه. بالمازه سړی اگر که مسلمان دی خو دوستانه به ورسره نه ساتي. ویؤتون الزکاة ورکوي زکات لره. یو سړی مسلمان دی خو زکات نه ورکوي دوستانه به ورسره نه ساتي. وهم راکعون او حال دا دی چې دی تابعدار دي عاجزي کوونکي دي منقاد دي. یو سړی ګیره خوري فاسق دی فاجر دی زانی دی شرابي دی منافق دی بېمانه د الله او د پیغمبر دشمن دی د مدرسې او د مولا دشمن دی او دا نه خوښي او پټ پټ منافقت کوي. راکعون الله وی مسلمان خو دی او د دوستانه قابل نه دی. زمونږ د فیسبوک او د یوټیوب نوم د دواړو یو شانته دی لینک هم یو دی یعنی قرآنی معلومات @پولی کې قرآنی معلومات یہ شین قرآن به پی او پکې بره وګوره مولانا مفتی سید شاه صاحب بره واتساپ نمبر دی. علماء سره خپل مدد کول خپل امداد خپل مال جان په علماء باندې لګول د علماء سره محبت ساتي. الله پاک پتا سره محبت وساتي. الله پاک به د هر قسم پریشانونو نه په امان کی دا دنیا به دم خسته شي آخرت به دم خسته شي. کته پکې زمونږ هم واتساپ نمبر دی هغه واتساپ نمبر د پاره د دې خبرې دی که په دې ویډیو کې په دې درس کې موږ نه څه قسم غلطي شوي نو ماته تاسو په هغه واتساپ باندې وایس سره ذریعه باندې خبره تپوس کولی شئ او د علماو نه په واتساپ باندې یا په ټلیفون باندې د مسایلو تپوس هم کولی شئ. اوس ویډیو اخره پورې ګورئ خو د الله د رضا دپاره د الله د رضا دپاره دا ضرور لایکه اوس یې لایکه. اوس الذين يقيمون الصلاة هغه دي چې پابندي کوي د مانځه ويؤتون الزکاة ورکوي زکات وهم راکعون او دي تابعدار. هغه سړي سره به دوستانه ساتي چې مزګزاري زکات ورکوي د الله دین تابعداري او تابعداري به ښکاري. ای داسې کسې چې هغه له خوب نه ورځي زمونږ دا درس ځان ته ولګوي انشاءالله خوب به ول راشي. که بیماری الله به ول شفا ورکړي که مال کې برکت نه الله پکې برکت واچوي که په کور کې جګړې شر شدت زمونږ د قرآن دا درس په کور کې ولګوه شر شدت به ختم شي بیماریان به ختم شي شیطانان به وتښتي. نن ته وایې زما په کور کې پیریان ناغلي پیریان نه دي شیطانان ناغلي دي نو زمونږ دا درس په خپل کور کې ولګوه او چې دی نو انشاءالله ته وګوره شیطانان به ختم شي جګړې به ختم شي او خپل ماشوم ته کلاری نو د ګډېدو ویډیو ورته ولې لګی د ګانو ویډیو ورته ولې لګی اخر ته مسلمان هغه ماشوم په ګډېدو په ګانو باندې څه پوهېږي. زمونږ دا درس ورته ولګوه انشاءالله ماشوم به دم چپ شي او کور کې به برکتونه راشي. په دې ماشوم کې به د دین راشي د ده نه به شیطان وځي. دا ماشوم چې لوی شي نو بیا به د شیطان کارونه نه کوي. انشاءالله تعالی دا ویډیو به لایک کوئ شیر کوئ به که نه د الله د رضا دپاره لایک او شیر کوئ. انشاءالله زه په لایک کېدو په شیر کېدو به الله پاک تاسو ته جنت راکوي. جنت علما نه تپوس وکړه څوک چې د قرآن یو آیات ترجمه صرف واوري عمل پې وکړي یا ونه کړي چې الله پاک موږ ته په قرآن کې څه فرمایلي دي الله پاک به تاته د 1000 رکعاتو نفلونو زیات اجر راکوي. انشاءالله تعالی کومنټ کې څه مشوره خو راکوئ کومنټ کې څه مشوره خو راکوئ چې بھئی داسې صحیح دي که نه یا دې سره څه بل څه چل وکړو که هېڅ نه نه کم سے کم ماشاءالله یا زبردست یا څه 2 دل یا 1 دل صحیح ده که نه انشاءالله نه رالیږئ به که نه انشاءالله. اوس ویډیو اخره پورې ګورئ او یو ټیک دی بعد هغې نه بعد بیا تاسو ته درس شروع شي بره قرآن به سره هم ښایي قرآن الفاظ به سره هم ښایي په اردو کې به سره ترجمه هم وي او په پښتو کې به هم بیاني انشاءالله. د نفاق یا د شرک یا د اغیارو دوستانه لکه منافقانو یهودیانو سره به پټي دوستانه ساتلې چې دی به زمون بد وخت کې پکار راشي
زمون غم خادای کې په پکار راشي واغي سره به پټې یارانې ساتلې. لکه د دې زماني مسلمان ملکونه دي امریکای سره دوستانه ساتي، عیسایانو سره، IMF ورلد بینک سره چې موږ له قرضې راکړي، او کدی سره دوستانه نه ساتو نو بیا به خروسو پټي یارانی ور سره زکه ساتو چې سبب زمون غم خادای کې موږ له لاس راکړي. کافر سره ډېر یارانی مساته تا بر دین نواړي ورګه دا اوس واوره لکوټي او اخر پورې ویډیو ګوره نو بیا به درس شروع کیږي. د پس دې ویډیو کې مخه تر درس و شروع کیږي، خو ویډیو پرې دی ما اخر پورې ګوره. په دې منځ کې مولانا مفتی سید شاه صاحب داسې یو خبره کړله کنه چې ستاسو ایمان به سره زیات شي، ستاسو به دین سره شوق پیدا شي، ستاسو د مور او پلار سره محبت، د پړوسیانو سره محبت، ستاسو نیک اعمال به الله پاک زیات کی. ویډیو اخر پورې پرې دی ما او ګوره او لایک یې ضرور. دا اوس مخه ته لګوټي خبره ده، بیا ورپسې به در شروع کی لفظ په لفظ ترجمه. صحیح ده؟ یو سړی که په غلط کار روان دی او پیغمانه شو او سمې لارې ته واوښتېده نو دا پروا دې نه کوي چې خلک به ما ته څه وایي. پرون یو شان ته وي نن بل شان دی، پرون د ګیره خریله نن د ګیره پرېښوه، پرون بالمازه وي نن د مو شروع کړو. د چا ملامتګر ملامتیا نه مه یېرېږه. دین کې شرم نشته او دین کې ملامتیا نشته. هغه سړی کامیاب دی چې دی الله سره مینه ساتي، مسلمان سره دوستانه ساتي، کافر سره سختی ساتي او د الله دین د باره جهاد کوي او د یو ملامتګر ملامتیا نه یېرېږي. بس د دې ځای نه اوس درس شروع شو، د دې ځای نه درس شروع شو. ای سعادت بزور بازوی نیست تا نه بخشن خدای بخشن. وی دا د موټو د زور شی نه دی، دا خو د الله فضل دی چې چاله ورکي. یو سړي کې که الله غیرت واچي نو دا د الله فضل دی. هر چا کې الله دا غیرت نه چي. غیرتی سړی دی به شرمېږي نه، دی به د ملامتګر ملامتیا ته نه ګوري، دی به خپل ځان خپل دین باندې برابر ساتي. قرآن فیصله نه مني نو دی سره موالات دوستانه مساتئ. دی ځان کې یو دی او تاسو تینا بایکاټ وکئ، دی سره دوستانه یارانه مساتئ. او چاچی یهودیانو عیسایانو سره دوستانه وساتله یارانه نو دی به د هغې نه یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى منسی یهودیان عیسایان اولیاء دوستان، بعضهم اولیاء بعض، بعضی ملګری دی دوستان دی د بعضو. ومن یتولهم چاچی دوستانه وساتله دی سره منکم د تاسو نه فانه منهم یقینا دی د هغې نه شو. چاچی ور سره یارانه وساتله دوستانه نو دی د هغې نه دی. د دې تابعداري مه کوئ، نه په کفر کې، نه په شرک کې، نه په لباس کې، نه په پوشاک کې، نه په خوراک کې. یو څه کې هم د هغې تابعداري مه ساتئ، ځان ترې نه بیل ساتئ. که چا د هغې تابعداري وکړه دوستانه یې ورسره وساتله فانه منهم نو دی د هغې نه دی. ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله توفیق نه ورکوي قوم ظالم لرا. فتر الذین وینبت هغه څوک فی قلوبهم مرض چې په زړونو د هغې کې مرض دی، بیماري ده، د نفاق یا د شرک یا د اغیارو دوستانه. لکه منافقانو یهودیانو سره به پټې دوستانې ساتلې چې دی به زمون بد وخت کې پکار راشي، زمون غم خادای کې به پکار راشي نو هغې سره به پټې یارانې ساتلې. لکه د دې زماني مسلمان ملکونه دي امریکای سره دوستانه ساتي، عیسایانو سره،
IMF ورلد بینک سره چې موږ له قرضې راکړي او کدی سره دوستانه نه ساتو نو بیا به خروسو. فتر الذین فی قلوبهم مرض ویني بت هغه څوک چې پزړونو کې مرض دی بیماری یسارعون فیهم زغلی دیتا منډي وی دیتا یقولون وی نخشا یریبو ان تصیبنا دا چې وبرسیږي مونږ ته دائرة هلاکت مصیبت حوادث. یسارعون فیهم زغلی منډي وی دیتا او داوی نقشا یریبو ان تصیبنا دائرة دا چې وبرسیږي مونږ ته مصیبت. پټي یارانی ور سره زکه ساتو چې سبب زمون غم خادای کې مونږ له لاس راکې. فعسى الله زرد چې الله یقین اوساتای فعسى الله زرد چې الله ان یاتی را ولی بالفتح کامیابی الله بدل بره ور کی اسلام مغالب شي فتح وشي ټول غنیمتونه هر څه براشي. ان یاتی بالفتح دا چرا ولی کامیابی او امر من عنده یا یو امر یو وینا یو خبره د خپل طرفنا او امر من عنده یا با الله خپل پیغمبر د وحی راولېږي او د دې منافقانو دا پټ رازونه پټ خبرې ورته څرګند کی چې دا استا خوا د ناستا ملګری نه دي دا بې ایمانه منافق دي د دې نفاق به ورته څرګند. فعسى الله زرد چې الله را بولی فتح او امر من عنده یا امر وینا خبره د خپل طرفنا فیصبحون شبدی دغه منافقان علا ما اسروا بهغه چې دی پټ ساتلو فی انفسهم پخپل زړونو کې نادمین پیغمانا. د دې خو خیال داو چې موږ دی کافر سره پټي یارانې دی د بار ساتو چې سبب زمون پکار راشي. اوس خو الله دل بره ورکو اسلام غالب شو یا الله زمونږ دا پټي خبري پیغمبر ته څرګند کړي نو دی په پیغمانه باندې. ويقول الذين آمنوا وی هغه چا چې مؤمنانو اهؤلاء الذين داخو هغه کسانو اقسموا بالله چې کلک قسمونه خوړل پنوم د الله جهد ايمانهم کلک قسمونه انهم لمعكم یقینا دوی تاسو سره دي. مسلمانان بداوي چې دا خو هغه خلق دي چې پرون خو موږ سره لوزونه ګول قسمونه تړل چې موږ خو تاسو ملګریو دا بېمانه پټ د کافرو ملګرتیا ساتله. حبطت اعمالهم برباد شو عملون تدی فاصبحوا نشو خاسرین تاوانیان. یا ایها الذین آمنوا ای مومنانو من یرتد منکم سوک چی واوختی د تاسو نه مرتد شو د تاسو نه عن دینه د خپل دیننا. کافر سره ډیر یارانی مساته تا بر دین نواړي سوک چی واوختی د تاسو نه د خپل دیننا نو الله لایس ضرر نشي ورکوله. یا پروايي مساتای فسوف ياتي الله زردا چراب ولي الله بقوم يوقوم لرا يحبهم الله بدي سرمنا ساتي ويحبونه او دي با الله سرمنا ساتي. دا منافقان بېمانه کدی دا دین پریدي او واوړي نو الله وی زما نور خلق را پیدا کوم لکه صحابه د دې آیتونو نرستو چې کوم صحابه پیدا شوي دي اغي الله یادي زما نور داسې خلق پیدا کوم چې اغي سره به الله مینه کوي او دی به الله سره مینه کوي. يحبهم الله به مینه کوي دی سره ويحبونه او دی به مینه کوي الله سره. اذلة على المؤمنين نرمی بکئی مومنان سرا عزت علی الکافرین سختی بکئی کافران سرا.
داسې خلق به پیدا کم الله وی زما به خوخي زما خوخي اذلة علی المؤمنین نرم بی په مسلمانانو عزت علی الکافرین ډیر کلک بی سخت بی په کافرو کافر به ډیر بدی شي یجاهدون فی سبیل الله جهاد وکي د پاره د دین د الله ولا يخافون لومة لائم او نه به یریږي د ملامتیا د ملامتګرنا لوی شی دا دی چې سړی د ملامتګر د ملامتیا نه یریږي یو سړی که په غلط کار روان دی او پیغمانه شو او سمې لارې ته واوښتېده نو دا پروا دې نه کوي چې خلک به ما ته څه وایي پرون یو شان ته وي نن بل شان دی پرون دې ګیره خرېله نن د ګیره پرېښوه پرون بالمازه وي نن دې مو شروع کړو د چا ملامتګر ملامتیا نه مه یریږه دین کې شرم نشته او دین کې ملامتیا نشته هغه سړی کامیاب دی چې دی الله سره مینه ساتي مسلمان سره دوستانه ساتي کافر سره سختی ساتي او د الله دین د باره جهاد کوي او د یو ملامتګر ملامتیا نه یری ولا يخافون لومة لائم او نه یریږي د ملامتیا د ملامتګر نه ذالک فضل الله ای سعادت بزور بازوی نیست دا نه بخشن خدای بخشن وی دا د موټو د زور شی نه دی دا خدا الله فضل دی چې چاله ورکی یو سړی کې الله غیرت واچي نو دا د الله فضل دی هر چا کې الله دا غیرت نه چي غیرتی سړی دی به شرمېږي نه دی به د ملامتګر ملامتیا ته نه ګوري دی به خپل ځان خپل دین باندې برابر ساتي ذالک فضل الله دا فضل د الله دی یؤتیه ورکی من یشاء چاله چې رضا شي والله واسع علیم الله وسعت والا فراخی والا علم والا دی انما ولیکم الله یقینا مددگار ستاسو ولی ستاسو دوست ستاسو معاون ستاسو الله دی ورسوله پیغمبر داغه دی دوستانه بچا سره ساتي الله وی يهوديانو سره عیسایانو سره دوستانه مساتا انما وليكم الله یقینا دوستانه دوستاسو الله دے ورسوله پیغمبر داغه دے والذین آمنوا مسلمانان دی الله ستاسو ولی دے یعنی ستاسو امدادی دے معاون دے الله سره دوستای معنا دادا چې د الله قران اومنه د الله حکم اومنه پیغمبر سره دوستی دادا چې د پیغمبر تابعداري وکا او مسلمان سره دوستانه دادا چې هغه سره مینه محبت وساته انما وليكم الله یقینا ولی استاسو الله دے ورسوله پیغمبر داغه دے والذین آمنوا مؤمنان دی کم مؤمنان ہر مسلمان سره به دوستانه نه ساتي داوم درته الله بیانې کم مسلمان سره به دوستانه ساتي الذين هغدي يقيمون الصلاه چې پابندي کوي د مانځه بالمازه سړی اگر که مسلمان دی او دوستانه به ور سره نه ساتي ويؤتون الزکات ورکي زکات لرا یو سړی مسلمان دی خو زکات نه ورکي دوستانه به ور سره نه ساتي وهم راکعون او حال دا دے چی دی تابدار دی عاجزی کون کی دی منقاد دی یو سڑے گیر اخری فاسق دے فاجر دے زانی دے شرابی دے منافق دے بیمانا دا اللہ او دا پیغمبر دشمن دے دا مدرسی او دا مولا دشمن دے او دا نخوخی او پٹ پٹ منافقت کئی راکعون اللہ وی مسلمان خودے اور دوستانے قابل نہ دے الذين يقيمون الصلاه غدي چې پابندي کوي د منځ ويؤتون الزکات ورکي زکات وهم راکعون او دي تابعدار هغه سړي سره به دوستانه ساتي چې موزګزاري زکات ورکي د الله دین تابعداري او تابعداري به ښکاری ومن يتول الله چا چې دوستانه وکړه الله سره ورسوله پیغمبر داغه سره والذین آمنوا مسلمانانو سره
فإن حزب الله الله سره دوستانه، پیغمبر سره دوستانه، مسلمان سره یارانه او کافر سره بغض، حسد او کینه، منافق نزان ساتل، بېمانه نه. دا کسان چې څوک الله سره، پیغمبر سره، مسلمان سره مینه ساتي، دا یو ټولګی دی، یو جماعت دی. فإن حزب الله یقینا ټولګی جماعت د الله هم الغالبون، دی به غالبی، دی به ضروري. دنیا کې به الله غلبه ورکي دلیل سره، حجت سره، او آخرت کې به الله کامیابی ورکي، فلاح ورکي جنت سره. چا چې دوستانه وکړه الله سره، پیغمبر سره، مسلمان سره، نو دا ټولګی د الله دی، او یقینا ټولګی د الله به کامیاب وي، ټولګی د الله به غالب وي، دنیا کې هم آخرت کې هم. لایک کې او شیر کې د الله د رضا لپاره. زموږ یوټیوب چینل او د فیسبوک لینک د دواړو یو شان نوم دی، قرآنی معلومات، یعنی @قرآنی معلومات، یعنی شین قرآن به په وګوره. بره پکې مولانا مفتی سید شاه صاحب واتساپ نمبر دی او کته زمونږ نمبر دی. الله پاک کوم په دواړه جنا خوشاله کا، الله کامیاب کا. آمین آمین.